السلام علیکم ملګرو ټول نه یادوم ډیر داسې افغانان مې ولیدل چې هغوی هم حضرت شیخ صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پسې ډیر نازیبا الفاظ استعمال کړي توهین یې کړی دی. نو ملګرو راشئ د پاکستان د عالم خبره نه کوم ستاسو د افغانستان د عالم خبره کوم. د افغانستان مشهور عالم یقینا تاسو یې منئ تاسو یې پیژنئ. هغه څه وایي کوم سړی چې د عالم توهین کوي او بیا یو داسې عالم چې هغه د احادیثو استاد وي د قرآن عظیم الشان ښودونکی وي یعنی شیخ القرآن و تفسیر وي د داسې د عالم توهین کول راشي د خپل د افغانستان د عالم نه واورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کوي. که ایمان درکې وي نو د شیخ صاحب دا خبرې به ضرور واورئ او دا به ومنئ چې د عالم توهین چې څوک کوي نو هغه باندې دا فتوا ضرور لګېږي. دا د پاکستان د علماو فیصله نه ده بلکې دا ستاسو د افغانستان د علماو دغه فتوا ده دغه فیصله ده. راشئ واورئ. نو تاسې به طالبانو د علماو په شان کې سپکې خبرې نه کوئ. خیر ده که یو عالم یوه خبره کړې وله ولو که هر څوک تاسې دې په شان کې خبره نه کوئ. طالبانو وی لحوم العلماء مسمومة د علماو غوښې زهرجنې دي زهر دي د علماو غوښې. بریقه یو کتاب ده په طریقې بریقة المحمودیه په طریقې محمدیه باندې شرحه ده هلته یې لیکلي دي و یو ورځ امام ابو حنیفه رحمه الله ممکن منځ به یې کو داسې په تندي باندې هغه وچیچه لړم اقرب چې وایي چیچه امام صاحب غږ وکړه چاله زه لړم شاګردانو رامنډې کړلې چې څوک مړ کړي لړم. امام ابو حنیفه ورته ویلي رحمه الله مه یې کوئ. وی ولې؟ وی ځکه لحوم العلماء مسمومة دا خبره به ثابته سي چې د علماو غوښې زهرجنې دي چې رښتیا ده دا خبر که دروغ ده. که رښتیا وي نو اوس به معلومه سي چې دا علماو د حق علماو غوښې دا زهر لري. نو اوس به معلومه سي بس شاګردان چارپیر ناست دي لړم دلته ولاړ ده کرا کرا په لړم باندې د ذوب حالت له راتله مړ سي. طالبانو ده خو عالم وچیچه د عالم غوښه د ده دپاره زهر سوله الله دی مړ. نو کوشش وکړئ طالبانو ځانونه د علماو په غوښو باندې مه مړه کوئ. د علماو غوښې زهر لري. صحیح ده طالبانو علما دي ټول علما دي د الله د دین علما دي. د هر چا ځان ته فکر ده دا کتابونه خو وینئ طالبانو چې نن مو راوړي د هر یو عالم له بل عالم نه فکر بدل ده. قسم په الله فکر یې بدل ده په رب العالمین چې طالبانو د هر عالم د یو له بل نه فکر بدل ده په دې موضوعاتو کې. نو چې بدل سو نو تا ته خو داسې نسي کېدی چې ټول په یو موضوع باندې نو ته به راجګېږي چې حاجي تا له رایې سره موافقه خبر نه وله هغه ته دوه درې کنځاوې وروکړه او سپکې سپورې ووایه. لکه نن چې علما بعضې علما خپل شاګردان تربیت کوي همدې دپاره چې علماو سپکو ته یې کېنولي دي چې د بره ووایي او د نورو علماو طالبانو د علماو غوښې زهرجنې دي. خوښه مو که خورئ یې غیبتونه پې کوئ الله عز وجل به مو د علم برکت نه نصیب کوي. الله عز وجل به مو داسې مړه کي لکه لړم چې امام ابو حنیفه چیچلی لري. تاسې علماو سره دي چرګې د شوروا له څټلو سره څه د څکلو سره څه که نه موږ به خپل علم کوو. طالبانو که دومره لوی علما موږ سولو یا صحیح ده که رد پې باندې وکړو چې دومره موږ نه یو نو موږ د دوی سره څه کوو. خبر خو پوهېږئ.